نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافق سړي 3 علامات ښیي که په چا کې دا 3 خبرې وي دی ټوټل منافق دی که په چا کې یو وه دی یو حصه منافق دی که په چا کې 2 خبرې وي دی 2 حصې منافق دی که په چا کې دا 3 واړه وي په ده کې د منافقت ټول علامات موجود دي الله تعالی دې موږ د کفر او د منافقت نه وساتي آیت المنافق 3 د منافق سړي 3 علامت دي اذا حدث کذبا کله چې دی خبره کوي دروغ به وایي دی به دروغجني دی چې خبره کوي د خولې نه به دروغ دوړېږي په مزاق کې به هم دروغ وایي په رښتیاو کې به هم دروغ وایي په سنجیده ماحول کې به هم دروغ وایي په کم ځای کې چې خلک دته متوجه شي چې دی صحیح خبره کوي په هغه ځای کې به هم دی دروغ وایي د دروغجن د سړي د خولې نه وایي دومره خرابه بدبو ځي فرشتې د ده خواله نشي راتلی خپل بچو له تربیت داسې وکئ وایه دروغ مه وایه چېرته چې ته ماشوم ووایي یا په کلاس کې ته شاګرد ووایي چې هلکه ته ولې نه وې راغلی سکول ته بچې ته دا کار ولې نه دی کړی او هغه رښتیا ووایي چې ړم یې نه کېدو یو نیم ټیم چې بچې یا په کور کې ماشوم یا په سکول کې یا په مدرسه کې ماشوم رښتیا ووایي معاف کوئ چې د ده عادت پرېوځي چې او یاره په دې رښتیا ویلو باندې زه بچ شومه دا چې رښتیا ووایي موږ دې 4 څپېړې وتمبو بیا وایي آینده رښتیا ویل نه دي پکار نو د منافق سړي 3 علامات دي اولنی علامت دا د منافق سړی به دروغ وایي الله دې د دروغو د مرض نه موږ وساتي اذا حدث کذبا واذا وعد اخلف دویم علامت د منافق سړي دا دی کله چې دی وعده کوي دی به د هغې نه خلاف کوي دی به د وعدې پاسداري نه کوي لوز به وکړي الحمدلله ځینې خلکو له الله تعالی داسې اخلاق او داسې کردار ورکړی هغه لیکل نه یې کړي څه دستاویز په منځ کې نه څه سټامپ پیپر په منځ کې نه څه کاغذ په منځ کې نه خو چې په دې خوله باندې خبره وکړه دا به په کاڼي باندې کرښی بس ومې کړه لوز مې وکړو او د مسلمان شان دا دی چې کله هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوز کړی دی لوز یې پوره کړی دی د مسلمان به هم دقه شاني چې دی کله واده وکړي دی به یې پوره کوي دی لوز وکړي دی به واده خلافي نه کوي او که واده خلافي شروع شي په دنیا کې به اعتماد ختم شي ورور به په ورور اعتماد نه کوي پلار به په زوی اعتماد نه کوي ګاونډي به په ګاونډي اعتماد نه کوي دریم د منافق علامت واذا اؤتمن خان کله چې د سره امانت کې دی دی به خیانت کوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې په امانتو کې خیانت کوي نو عزتمندو وایي دا سړی چې دی د ده ایمان نشته لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له د کمې سړی چې هغه دین نه ایمان نه ایمان او دین نشته چې هغه وعده خلافي کوي او هغه د خپل امانتو کې خیانت کوي د دې وجې نه علما وایي چې څوک د امانت درکوي او تا د پته لګي چې زمانه لګي نو امانت دې مالی قرض دې آلی وایي چې ستا کله په کار وي تا ته به میلاویږي ځکه په امانت کې بیا د نوټ هم نشي بدلولی نو عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام سره د محبت تقاضا دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ د څه نه منع کړي یو موږ د هغې نه منع شو او نبی علیه الصلاة والسلام موږ له د څه حکم راکړلی په حق باندې موږ عمل وکړو د نبی علیه السلام د محبت تقاضا دا نه ده چې په لارو کې پرېرې ولګوه او د هغه په نوم باندې دریم اختر جوړوه د نبی علیه السلام سره د محبت تقاضا دا نه ده چې ته بدعات کوه دیګونه پخوه ویشل کوه دا د پیغمبر د محبت تقاضا نه ده دا نه ده د پیغمبر د محبت تقاضا دا ده د رښتونی عاشق رسول د هغې تقاضا دا ده چې نبی علیه السلام کم عمل کړی دی هغه موږ وکړو نبی علیه السلام چې د کم عمل نه منع کړله د هغې نه موږ منع شو نبی علیه السلام چې په کم لاره تلی دی په حقه لاره باندې موږ روان شو خواهشات پرېږدو د شیطان منل پرېږدو جذبات او خپل احساسات چې هغه غلط دي هغه دباو کو او نبی علیه الصلاة والسلام د شریعت مخې ده د الله را لېږلي دین مخې ده من خپل سر ټیټ کو دې ته وایي اسلام دې ته وایي ایمان دې ته وایي صراط مستقیم کم چې په هر مانځه کې موږ ودرېږو او وایو اهدنا الصراط المستقیم ای الله تعالی ته وښایي موږ ته نیغه لار صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی
او انعام الله تعالی بچا کړی دی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین الله تعالی انعام کړل په څلورو ډلو باندې انبیاء صدیقین شهداء صالحین دې ته عزتمندو کله چې یو سړی د ګناهونو نه قلار شي که نه وایي ټوله دنیا ورته دوا کوي څه مطلب چې ټوله دنیا ورته دوا کوي د هغې مطلب دا دی وعلى عباد الله الصالحین موږ په اتحیات کې هر مسلمان دا وایي او کوم سړی چې د ګناه نه بد شي دی په دقه دوا کې راځي په دقه دوا کې د دی صحیح څه چې موږ ووې څه چې موږ واورېدو الله تعالی دې به موږ ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله د جمعې مبارک ورځ ده خدای پاک څومره مسلمانان چې وفات شوي دي جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي د ټولو مردگانو کامل مغفرت نصیب کړي یا الله څومره مسلمانان چې بیمار دي خدای ټولو ته شفا نصیب کړي یا الله ټولو بیمارانو ته شفا نصیب کړي یا الله ټولو بېروزګار مسلمانانو ته حلال جایز روزګار نصیب کړي یا الله ټول بې اولاده مسلمانانو ته نیک صالح اولاد نصیب کړي یا الله تعالی د پاکستان او د ټولو اسلامي ممالکو خدای پاک د قبلتینو د حرمینو حفاظت وکړي اجتماع شروع د خدای د اجتماع حفاظت وکړي خدای د هغې اثر پوره دنیا کې عام کړي خدای د پوره دنیا دپاره د رحمتونو برکتونو د هدایت د هواګانو ذریعه وګرځوي ای الله تعالی خپله رضا موږ ټولو ته رانصیب کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین